چې کله تاسو ماسخوتن خپلې بسترې ته لاړ شئ او هلته کې څملۍ اوده کېږئ د هغې نه مخکې دا وظیفه وکړه. انشاءالله العزیز الله پاک به تعالی دومره عزت درکړي چې مخلوق به تا ته حیران وي. که چېرته ستا په زړه کې د مال او دولت خواهشي تمنا وي الله پاک به یې خامخا درکېدله. ستا په زړه باندې څه حاجت وي، څه تمنا وي، څه خواهش وي، انشاءالله العزیز الله پاک به دغه خواهشات تعالی ضرور پوره کوي. څومره مشکلاتو کې راګیرې دغه مشکلات به الله پاک تعالی ختموي. بس صرف د ماسخوتن د مانځه نه بعد چې کله لاړې خپلې بسترې ته او هلته کې ته اوده کېږې دا کلمات درسره ووایه، انشاءالله العزیز الله پاک به دې هره مسله اسانوي. په دې وظیفې باندې تقریبا ټوټل 5 منټه نه لګي او اجر او ثواب دایم ډېر زیات دی او دغه رنګې کارونه پې ډېر زیات کېږي. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي مجربه، انتهایي د کمال ده. کله تاسو د ماسخوتن د مانځه نه فارغه شئ او خپل کور ته لاړ شئ، نو لومبی کار به دا کوئ چې په کور والا باندې به سلام اچوئ. که شته یا نشته، که څوک نه کور کې نو سلام واچوئ او په خپله جواب ورکړئ. دغه رنګې چې کله اوده کېږي د اوده کېدو نه مخکې به ته 7 پیرې درود شریف وي، 7 پیرې. او د مانځه کوم درود شریف دی دا ډېر زیات بهتر دی. ودې ویلې بیا به تاسو د درود شریف نه پس استغفار 100 پیرې وایئ. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا به 100 پیرې وایئ. بیا به د استغفار نه بعد د آیات کریمه ووایئ ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما، دا به ته 100 پیرې ووایې. بیا به 100 پیرې بیا به استغفار ووایې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او د دې نه بعد بیا درود شریف دا به ووایې او بیا به د هغې نه بعد دعا وکړې. انشاءالله العزیز چې څه سوال هم کې الله پاک به ضرور قبلوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.